د تعلق زمونږ د هرې پارټۍ سره دا معنا نه لري، دا معنا پاتې شو. دلته به د پي ټي آی ورونه هم ناست دي، زمونږ ورونه دي، پښتانه دي. دلته به د مسلم لیګ او د جماعت او د جمعیت ټول پښتانه دي چې د هر سیاسي ګوند سره تعلق لرونکي خلک دلته تاسو راغلي. زه بیا بیا شکریه ادا کوم، بیا بیا درته وایو او بیا بیا به وایو چې نوره خبره د هغه ځای نه مخکې ده. ستاسو د پښتونخوا د 3 کالو صرف د 3 کالو 1500 ارب روپۍ مرکز ته کرل دي او 1.5 کالو شو. او هغه مرکزي حکومت وایي چې ما سره د دې درک نه لګي، دا پښتونخوا وطن له نشم ورکولی. زه نن تپوس کوم چې دا ګیس خو زمونږ پیداوار دی، نو د پښتونخوا ګیس خو سیالکوټ ته ورسېد، جهلم ته ورسېد، ګجرات او ګوجرانواله ته ورسېد، فیصل آباد ته ورسېد. د دې نه به تاسو خبر هم یئ او ټول به ځان د دې نه خبره وم چې دا د پاکستان په آئین کې دي چې ګیس په کومه صورت کې پیدا کېږي. اولې د رینډای او د استعمال حق چې دی دا د هغې صوبې دی، خو زما پردیر کې به ګیس نی، زما سوات کې به ګیس نی، زما ملکن کې به ګیس نی، زما بونیر کې به ګیس نی، زما شاملي کې به ګیس نی. چې بیا پښتانه تپوس کوي نو بیا ورته وایي نه د پښتو خبره مه کوه، یا د اسلام خبره کوه او یا د پاکستان خبره کوه. دا تیل زمونږ او ستا پیداوار دی، دا معدنیات زمونږ او ستا پیداوار دی. 6,000 میگا واټه بجلي تاسو پیدا کوئ، 6,000 میگا واټه. 1 میگا واټ بجلی باندې پیداواري لګښت 1 روپۍ او 15 پیسې. تاسو خپلو کورونو ته ټلیفون وکئ او ماهانه بل راوالی، یو یونټ موږ له په 19 روپۍ او په 18 روپۍ